बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लरم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزه کې په دوستان ډیر زیات ظلم شوی دی زیاتې شوی دی مشهور خواجه سراج ډولفین آیان چې معلومه افراد په پیښور کې وشته دی ډې ټیم کې ډیر په سخت حالت کې دی آی سی یو کې دی دوستانو دا چا وشتل او پس ګناه باندې وشتل دوستانو د بره کې ټول اهم معلومات په دې ویډیو کې شریکو او کتا سو ټول اهم معلومات باندې ځان خبرول غواړي مونږ ویډیو ځان ستر اخیره پرې وکړو او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دی هغه د مونږ چینل مخزان سے سبسکرائب کی ټاله نشان دی وي تاکہ موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغه ته په اسانه سره ملي دوستانو ډولفین آیان چې یو مشهور خواجه سراو ډنسونه به کول ډیر زیات تعلیم یافته او پیشنه هغه انجینیر او پیشنه خو نشم ویل ډیګری وساده انجینیر وا سیول انجینیر خو هغه یو غلطه لار چوز کړه او هغه د خو چې الله پاک د رضا نه خلاف تلو هغه خپل ځان خپل جسم ار یو چیزه بدل کړو دوستانو الله پاک عذاب خو کله نه کله په انسان باندې راولي خدا حساب کتاب جزا سزا چې دا انسان په لاس کې نه دی بهشک هغه د موږ د معاشره د پر یو ناسور جوړ شوی دی موږ معاشره د ماشومانو ته دوی ډیر زیات غلط سبق ورکي دوی نه هغه ډیر زیات غلط سبق اخلي عبرت ته اخلي چې کله پرې موږ د معاشره وړه چې دوی نه عبرت وانه اخلي چا چې دې څه د غلط کار کړی دی از هغه باندې ډیر زیات سخت ردی عمل ورکوم ولې چې دا حق مونږ سره نشته دا چې مونږ څوک بے ګناه وینو دا هغه خپل ژوندۍ او خپل جسم او هغه چې کوم کار وکړو هغه برزه قیامت آخرت پرځي الله پاک ته جواب ورکړي خو مونږ صدا حق نه دوستانو د خبر په سوشل میډیا باندې ډیر زیات په سپیډ سره ډیر زیات تیزی سره خور شوی دی او دوستانو د خبر کې څه صداقت نه ده خلک خپل ویوز او فالوور د پر داسې خبرې جوړي چې هغه د حقیقت سره تعلق نه وي خو هغه داسې یو رومر پلوي چې رښتیا رسي نو دروغ کلی وران کړی وي دوستانو چې هغه څنګه ده هغه بو سو خپل وی څوک مینوال پوي چې هغه پڅړو خوږي هغه تفکر نه وي هغه ته چې کله دا خبر ملويږي نو هغه په ژوندونو باندې بستريږي د مور پلار بشک دنیا په مکه دنیا د ګرنه هغه نه قبلې الوات خو دې هغه ته چې کله تکلیف ملويږي نو هغه ته تکلیف ملويږي هغه به د دکھ او پریشانی نشي برداشت کول نو زه تاسو نه د ریکوست کول غواړم خدا را داسې غلط نیوز چې د دماغ راوي دوستانو د بره کې تاسو سره د کمنټ سیکشن کې خپل رائے اظهار ضرور وکړئ والسلام